د دنیا په ټولو نعمتو کې تر ټولو بهترین نعمت چې دی هغه ایمان دی. د ایمان په مقابل کې کچیرې الله تعالی و انسان ته د دنیا هر قسم نعمتونه ورکړي، لیکن هغه انسان منور په ایمان باندې نه وي، هغه انسان ایمان نه لري، نو د دنیا ټول نعمتونه چې دي هغه فنا کېدونکي دي، هغه ټول نعمتونه ختمېدونکي دي. یوازې ایمان یو داسې نعمت دی چې الله تعالی انسان تر قیامت پورې حتی تر جنت پورې له انسان سره دغه یو نعمت ملګری وي، بلکې د جنت ته داخلېدو دپاره الله تعالی په دنیا کې اولنی سبب چې ایښی دی هغه کلمه د توحید. ځکه په حدیث مبارکو کې راځي د ایمان 80 حصې دي، په یو حدیث کې راځي، او په بل حدیث کې راځي چې د انسان ایمان سیده دا 80 حصې ده. په دې 80 یا په دې 80 حصو کې تر ټولو بهترینه حصه سیده هغه کلمه د لا اله الا الله، یوه حصه یې دا ده. او په دې 80 یا په 80 حصو کې تر ټولو هغه کمه حصه سیده هغه دا ده چې پر لاره باندې یو ضرري شی پروت وي، پر لاره باندې یو ډبره یا خښته پرته وي، پر لاره باندې داسې شی پروت وي چې یو مسلمان ته تکلیف رسیږي په هغه باندې، ته هغه له لارې څخه ایسته کې یو څنګ ته یې کښېږدې، دا هم د ایمان یو حصه ده. نو د ایمان تر ټولو بهترینه حصه چې ده هغه کلمه ده لا اله الا الله. دا ایمان یو داسې مثال لري، علما کرام فرمایي ایمان په انسان کې داسې مثال لري لکه انسان چې وترخو چایو ته بره ور واچوي، چې کله انسان وچۍ ته بره ور واچوي تر څو چې یې لړلی نه وي هغه چۍ نه خوږېږي باندې. نو ایمان هم په انسان کې داسې حیثیت لري. ایمان خو لله الحمد په هر مسلمان کې شته، لیکن هغه ایمان چې د انسان دپاره د نجات سبب ګرځي، هغه کلمه توحید چې تا و جنت ته رسوي، هغه کلمه توحید چې تا له ابدي جهنم څخه ساتي، هغه ایمان دی چې له هغه سره نیک عمل ملګری وي. ځکه الله تعالی فرمایي والعصر، زما د قسم په مازدیګر باندې وي، ان الانسان لفی خسر، په تحقیق سره هر پر د افرادو د انسان څه دی، د انسان هر پر څه دی هغه په تاوان کې دی، لیکن له تاوانه څخه له نقصانه څخه کم کس وتلی دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې هغه ایمان راوړي، هغه الله تعالی په توحید باندې منلی وي او ځان یې له شرک څخه ساتلی وي، او له ایمانه سره سره الله تعالی فرمایي وعملوا الصالحات، نیک عمل به ورسره یي، هغه ایمان بیا معتبر دی. که چیرې نیک اعمال نه وي ورسره بیا هغه ایمان له انسانه څخه د لارې په مابینځ کې پاته کیږي. ځکه که چیرې په زندګي کې انسان عمل صالح ورسره ملګری کړي، د هغه نتیجه بیا دا راوځي چې هغه انسان بیا آخره خاتمه په ایمان باندې وي. نو الله تعالی دې زموږ ستاسو آخرنۍ خاتمه په ایمان باندې کړي. فیصله خو بیا په آخر کې کیږي، لیکن د هغه آخرنۍ فیصلې دپاره چې آیا د کم مسلمان به آخره خاتمه په ایمان وي، د هغه دپاره دغه مختصره زندگی ده. که چیرې په دې مختصره زندگی کې موږ تاسو عمل صالح وکړو، په دې مختصره زندگی کې موږ تاسو د الله تعالی د اوامرو او د نواهیو څخه ځان وساتو، اوامر ومنو، نو الله تعالی به موږ تاسو آخره خاتمه په ایمان باندې. نو د الله رسول فرمایي افضل الذکر لا اله الا الله، هغه بهترین د ذکرو چې ده هغه کلمه توحید ده، او افضل الدعا، بهترین دعا چې ده هغه الحمدلله.
دا دواړې یو داسې بهترینې کلمې دي. علما کرام فرمایي، مولانا ذوالفقار نقشبندي رحمت الله علیه فرمایي د په خپل کتاب کې لیکلي د یو کتاب په 48 ټکه باندې جوړ دی. دی فرمایي چې لا اله الا الله د دې حروف چې دي دا 12 حروف دي. تاسو شمار ورته وکئ، لا اله الا الله دا ټول 12 حرف راځي. نو د په کتاب کې لیکلي وای کچېرې یو کس دغه کلمه چې صرف لا اله الا الله دا کچېرې انسان په کثرت باندې وایي، د دې حروف 12 دي، د دې په مقابل کې به الله تعالی د کال د 12 میاشتو ګناهونه ورمعاف. دا ډیره د سعادت خبره ده. ګوره په دومره مختصرو کلمو باندې، په دومره اسانه کلمه لا اله الا الله، په دې باندې الله تعالی د انسان د 12 میاشتو ګناهونه ورمعافوي. په بل ځای کې فرمایي دی چې دغه کلمه توحید کچېرې انسان پوره وایي، لا اله الا الله محمد رسول الله، په دې ټوله کلمه کې بیا ټوټل 9 کلمات راځي، 9 الفاظ کې راځي چې د جنت دروازې 9 دروازې دي. نو کم کسی کلمه توحید، کلمه طیبه په کثرت باندې وایي، الله تعالی به د جنت 9 دروازې ودته خلاصي او هر دروازه به ودته دا اعلان کوي چې کاشکې دا کس زما په لار باندې و جنت ته ننوتی. لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې نن که سپین ږیري دي که ځوانان دي، له هغو څخه د ذکر سلسله پاته سوې ده. هغو د ذکر په ځای باندې اوس د ځان دپاره یو موبایل اخیستی وي. ځوانان خو پرېږده، اوس د سپین ږیرو لا هم دا خواهش دی. نن تسبیح پاته سولې، ذکر و اذکار پاته سولو، په مسجد کې یو 15 منټه ځنډېدل پاته سو. هر سړی کوشش د دې کوي چې صرف فرائض وکړي. له فرضو وروسته هم داسې ډېر کسان شته چې هغه له سنتو سره بې باکه دي. هغو نه سنت په کور کې کړي او نه په مسجد کې کوي. چې کله سلام وګرځېږي، تر سلام ګرځېدو وروسته فوراً په مسجد کې داسې درباره شروع شي. هر سړی کوشش د دې کوي چې زه زر له مسجده څخه ووځم. او داسې نه چې په مسجد کې ما یو شناخته وویني، داسې نه چې د سلام ضرورت پیدا شي. مسجد خو به جوړ د دغه دپاره و. په مسجد کې به د ټول کلي ځوانان او سپین ږیري سره یو ځای کېدل. یوارې خو عبادت له هغه بعد به بیا دوی تعلقات او پوښتنه ورسره. لیکن زموږ ستاسو ذکر و اذکار تر دې ځایه پورې را رسېدلي چې نن مو نه له سپین ږیرو او نه له ځوانانو سره له یوه سره هم د مختصرې تسبیح هم نه دي لیدلي چې د دې ویلي. د مازدیګر وروسته د سپین ږیرو بانډار شروع شي پر روډ باندې، بیا تر ماښامه پورې هغه بانډار ته سره ناست یو د بل غیبت سره کوي. یا پر لار یو سړی تېر سوی په هغه کې خبره کړې، یا په خپل مابینځ کې ګپې سره کړي. د الله بنده د انسان چې ږیره سپینه سوله، له دې سپین بېشته څخه وه الله تعالی ته هم حیا ورځي. له هغه وروسته بیا هم د دې کوشش کوي چې بس یو ځای پر روډ باندې سره کښېنستي، یو ځای یو تړه پیدا کړې. ډېر سپین ږیري مې لا داسې پر دا وټلانو زه وینم چې باقاعده له کوره راوتلي بیا پر وټل باندې ناست چکې کوي. الله اکبر، 80 کاله تېر سوي دي. اوس خو هغه د ځوانۍ خواهشات هم ختم سوي دي، لیکن دی تر اوسه پورې په هغه گمراهی کې پروت وي. سعدی صاحب فرمایي 40 سال عمری عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت. 40 کاله باندې در تیر سو، لیکن طبیعت دی اوس هم د هغه کوچنی طبیعت دی. مکن تکبر عمر نافائدار، مباش ایمن از بازعی روزگار. ای په دا عمر باندې ته تکیه مه کوه چې اوس خو زه صحتمند یم، اوس خو جوړ یم. نو پر انسان باندې چې مرګ راځي هغه ناڅاپه راځي، هغه بیا و انسان ته موقع نه ورکوي. نو موږ تاسو باید په آینده کې د ذکر یو څه خیال وساتو. زموږ ستاسو خوله باید په ذکر باندې مصروفه شي. د ذکر دپاره داسې مخصوص ځای نه غواړي
چې خامخا به ته له کوره مسجد ته راځې او په مسجد کې به هم په یو کونج کې کښېنې، یا بلکې ذکر په ولاړه هم کیږي، په ناسته هم کیږي، په کاروبار کې هم کیږي، په کور کې هم کیږي، په مسجد کې هم کیږي. په هر صورت کې انسان د الله تعالی ذکر کولی شي.